نن زموږ درس ته ټول زمینو کې مکرو یعنی د ریکارډینګ لپاره استعمالېږي. مکرو کې ان موږ ریکارډ کولای شو، د یو شي ریکارډینګ کولای شو. مکرو ریکارډینګ، مکرو سکیورټي، ویژوال بیسک، مایکروسافټ سکرپټ ایډیټر. مکرو کې به انشاءالله څه نه څه ویژوال بیسک هم تشریح کوو، یعنی پروجیکټ به پکې جوړو. لومړی دا ریکارډ نیو مکرو کلیک کوو. دلته یو شرکټ کی ورکو د کیبورډ له لارې. پر ایگزامپل کنټرول شته پلس یو حرف ورکو، پر ایگزامپل کنټرول ایم ورکړو. اوکې، دلته معلومات لیکو، څومره معلومات لیکو، یعنی وروسته سټاپ. اوس کوم ټیم دا مو ختم کو، دا ختمي او کوم ټیم غواړو کنټرول ایم پریس کوو، ډایرکټ معلومات واپس راځي. یا بل شرکټ کی ورکو، ریکارډ نیو مکرو، کنټرول ال مو ورکړو، ال. اوکې، معلومات والے کې څومره معلومات لیکل غواړئ، یعنې د دې ریکارډینګ کوو. دې نه وروسته دا سټاپ کوو. کله دا ختم کو کنټرول ال پریس کوو، ډایرکټ هغه معلومات راځي. اوکې، همداسې شرکټ کی نه بغیر تاسو یو نوم هم ورکولی شئ. شرکټ کی نه ورکوئ، مکرونیم کې یو نوم ورکوئ. فار ایگزامپل نوم ورکړو ریکارډ. اوکې، معلومات والے کې څومره معلومات لیکي، نو وروسته سټاپ. کله دا معلومات کتل غواړئ، مکرو ته به لوړ شو، په دې کې مکرو کلیک کوو. کومه مکرو تاسو رن کول غواړئ، نه خلاصول غواړئ، مکرو 1 2 3 کومه غواړئ، پر ایگزامپل ریکارډ والا غواړم رن، هغه خلاصېږي. په مکرو کې رن لاره موږ یو شی اوپن کولی شو، کینسل سره ختمیږي. سټیپ ان پرمیشن سره معلومات ته ښیي چې دا ویژوال بیسک پروګرام کې کوم طریقې سره جوړه شوې ده مکرو. او ایډیټ لارې تغیرات تاسو مکرو کې راوستی شئ ویژوال بیسک پروګرام کې. کریټ سره ویژوال بیسک پروګرام کې مکرو جوړولی شو. دا به زه ویژوال بیسک کې لږ څه وروسته ته تشریح کړم. او ډیلیټ سره کومه مکرو تاسو جوړې کړي، کومه ختمول غواړئ، دلته سلیکټ کړئ ډیلیټ، یس هغه ختمیږي. اپشن سره تاسو کوم شرکټ کی دلته ورکړی وي، هغه شرکټ کی چینج کولی شو. مکرو کوم ځای کې آل ورک اوپن ورک بو کې جوړوئ، نیو ورک بو کې جوړوئ، اکا د بوک 1 کې جوړوئ، کوم ځای کې تاسو غواړئ ځای ورته انتخابولی شئ. اوکې، اپشن زه غواړم مکرو 1 والا شرکټ کی چینج کړم. مکرو 1 مه کلیک کوو، اپشن کنټرول ایم دې شرکټ کی د ورکړو، کنټرول کې. اوکې، کینسل د دې شرکټ کی کنټرول کې سره چینج شو. کله کنټرول کې پریس کوو، ډایرکټ هغه راځي. سکیورټي د دې پوسته کولی شو چې کیدای شي زموږ مکرو په اعلی درمیانه او مناسبه درجه وایرس ولري، ځکه ځینې میکرو کله نه کله د وایرس لاندې راشي، او د هغې لپاره ورته منابع ورته په نښه کولی شي چې زموږ پرې اعتماد وي. یعنې مکرو کې چېرته وایرس ولري، هغې دپاره های لیول، میډیم لیول، لو لیول انتخابولی شو. مایکروسافټ ویژوال بیسک ایډیټر. ویژوال بیسک تاسو آلریډي پیژنئ چې یو غټ پروګرام دی، پروګرامینګ کې استعمالیږي، لینګویج کې استعمالیږي. یو لینګویج ته زه غواړم څه نه څه پروجیکټ په دې ځای کې تاسو ته تشریح کړم، او ما آلریډي په ورډ ویمینو کې ویژوال بیسک څه نه څه تشریح کړې ده. زه غواړم تاسو ته یو پروجیکټ جوړ کړم، او که تاسو غواړئ چې په دې ویژوال بیسک کې ایکسل پروګرام کې 3 months پروجیکټ کورس وکړئ، د اکمي انسټیټیوټ عمومي ډایرکټر استاد محمد صادق سره په تماس کې شئ. د پروجیکټ جوړولو دپاره به څه کوو، لومړی مایکروسافټ ویژوال بیسک کلیک کوو، دلته ورته د پروجیکټ کوډ ورکوو.
Sablan Shalabad as Lan ओके द प्रोजेक्ट कोड तैयार शो यानी د دې مطلب دا د تاسو یو پروجیکټ نیولې او پروژه مې نیولې ده $15,000 تاسو یو پروجیکټ نیولې ده هغه ته تاسو حساب کوئ چې په دې باندې به موږ نه څومره ډالر مصرف شي او څومره به موږ ته پاتې شي دلته ما 2000 پروجیکټ باندې خرچه راوستل یعنی پروجیکټ مطلب دا تاسو سمیټ وته حساب کړل سریام ورته حساب کړئ نو مکمل سامان خښته ورته حساب کړه $2000 پې نه رچي پې کې لبر د پاره ما دومره پیسې ورکړي کنسټرکشن انجینیر د پر دومره شوی او سپروایزر د پر دومره شوی او وهیکل د پاره دومره شوی په دې پروژه باندې په ټوټل $100 مصرف شي او څومره موږ سره پاتې شي ران کوو ران اوکې دلته راځي دروازه بند کا $1440 به لابر باندې راځي 180 روپۍ به کنسټرکشن انجینیر شي $960 به سپروایزر انجینیر شي او $1580 به د وهیکل شي $1080 روپۍ $1080 په دې باندې مصرف شي دا 2000 ته موږ ورجمع کوو نو موږ پروژه باندې به څومره ډالر مصرف وشي څو ورجمع کو $1080 چې ورجمع کو زموږ پروژه نه به راشي $9080 په دې پروژه باندې ولګي یعنی بقیا به موږ ته چې کوم پاتې شي او موږ ته په جوب کې پاتې شي او به زموږ ګټه شي په دې کې موږ مختلف پروجیکټ حل کولی شو که غواړئ یعنی 3 months کمپلیټ کورس په پروجیکټ کې واقع دلته د نوموړي انسټیټیوټ او می ډایرکټر استاد محمد صدیق سره تاسو په تماس کې شئ او یا غواړئ په دې ویژوال بیسیک کې ډېر زیات کار ده یا غواړئ
وی میسیجونه ورکې یو شي میسیج راوړی مختلف شیان پکې موجود دي. پر ایگزامپل زه ویژوال بیسک کلیک کوم یوزر پر هم کلیک کوم یو کمانډ رااخلم نوم ورته بدلول غواړئ دلته نوم ورکې پر ایگزامپل نوم ورکړو کلیک ډبل کلیک کوډ دپاره دلته ورته کوډ ورکې ا برابر ده انپوټ باکس enter a value. اوکې د پلس لپاره یو کوډ وکړو دا رن کوو رن انټر ا ویلیو 90 انټر بی پلس 88 پلس 77 پلس 77 پلس 66 اپ پلس 90 اوکې ټوټل به ډایرکټ راځي نو پته کې موږ مختلف کوډونه کوو شي یا تاسو ویژوال بیسک لپاره چا لپاره یو میسج ورکوي پر ایگزامپل اکثره تاسو لیدلی کله چې موږ یو ریکارډ ډیلیټ کوو هغه کې موږ ته راځي آر یو شیور ټو وانټ ټو ډیلیټ د ریکارډ یا غواړو میسج ورکړو میسج هم ورکولی شو میسج به څنګه ورکوو واپس ویژوال بیسک ته ځو ویژوال بیسک کې ډیټر یو کمانډ بټن به بل راواخلو ډبل کلیک نوم ورته بدلول غواړئ نه بدلول غواړئ تاسو خوښه ډیم I as strange I बराबर है ms g box are you vbs no app I बराबर VBS then G box cause okay save run save کار run کله دې باندې کلیک کوو موږ ته میسج راځي are you sure کله اس کو ریکارډ ډیلیټډ are you sure نو کله نو کو ریکارډ نه ډیلیټډ یعنی تاسو ویژوال بیسک کې لیدلی کله یو ډیلیټ یو شی ډیلیټ کوئ میسج دې راځي چې تاسو دا ډیلیټ کول غواړئ او که اس کې میسج راځي ریکارډ ډیلیټډ او کنو کې میسج راځي ریکارډ نه ډیلیټډ په دې کې ډېر زیات کار دی که چېرته غواړئ تاسو 3 months پروجیکټ کورس په دې ویژوال بیسک کې وکړئ د نوموړي انسټیټیوټ عمومي ډایرکټر استاد محمد صدیق سره په تماس کې شئ